او دا چې کوم دي که نو دا یې دا څه شی دي تاسو راته په کمنټا کې ووایئ دا چې شی دا تاسو ماته په کمنټا کې وایئ ښه ای خدایه هلئ چیرې چې شمه السلام علیکم مینه والو هلئ څنګه یې تاسو ټول هلئ امید ده چې ښه به یې الله مو راته روغ او جوړ خوشحاله اباد او صحت په جامه کې ساتئ میډم یم ګل چاهته یې پیژنئ مې که نو دلته کې خدای سختو ډېره خرابه کړم دا وګورئ کوم دا زما حل دی هلئ خدایه یوه نه ده په یو کې یوه نه ده خورو یوه نه ده هلئ کله به جاب سینټر ته منډې وهي او کله به هم آفیس ته منډې وهي کله به د انګلیش کورس لپاره منډې وهي او کله به جاب سینټر ته منډې وهي او کله به د خوراک په سامانونو پسې منډې وهي کله به د بجلۍ په بیلونو پسې منډې وهي او کله به نورې پایمنټونو پسې منډې وهي ولې خورو یوه خو نه ده بیا چې دله انګلیش نه درځي جو خلک سوی ډېره ګرانه شي که نو هلئ په پاکستان کې ناست خلک چې کوم دي چې هغې ته وایي چې دغه دی ده دلته مه راځئ دلته خو سختي دي دلته کې خو لکه هېڅ نشته دی جو هغې داسې سوځي که نو هلئ وایي دا تاسو غلطه وایي په خپله پکې ناست یې موږ ته څه وایي چې مه راځئ نو یا خانه او یا خوره دا ملکونه چې کوم دي که نو دا د لرې نه خوند کوي چې کله هم دلته ژوند شي بیا به د پاکستان هغه غټ کولاو ډولاو کورونه یادېږي او د ډاکټرانو سره چې جنګونه به کوي هغه به درته یادېږي او په خلکو باندې چې دا چغې چوغارې دا غوسې به کوي دا به درته یادېږي دلته خو دا شی نه شي کوی په چا باندې د غوسه وکړه او چاته د دسې وکتل جو یې ډایرکټ ګو جیلخانه خوره هلته که په خلکو باندې به ته دا خپل براس په وباسې خانه او هلته کې بس په نرۍ خبره باندې بس په خلکو باندې بلاس ویسته شي دلته خو دا کیسې نشته دی خور په چغې چغارې دې ووهنې جو دا لیونۍ ده جو دونه ستنېدله بیا وهي یې دونه ستنېدله وهي تړي دي بیا او زه خو چیرې چې شم زما خو د پاکستان ژوند ډېر خوښ و خو دې خلکو پرې نه ښودم دا خلک د خدای په نیکه کې الله دې په خیر کې خیرې ورته نشم کولی زموږ پښتانه دي او بیا مې هم خوښ دي او یې مینه والو یې داسې ستړې شوم تاسو وګورئ یې ټوله خوله یم ټوله خوله یم زرې شومه جو دې پاکستانیانو ته چې دا خبرې کوي که نو جو دوی بیا وایي نه په خپله تللي دي وایي موږ ته وایي چې مه راځئ او د دې څخه دې دا دونه کورونه ورک شي دا دونه کورونه دې د دې ځای ورک شي دا چار کوټۍ خوره د دې ځای دې دغه ته مه خوشحالېږئ خانه دا په کروړونو روپۍ چې تاسو په دې ویزا ورکوئ دا 50 لکه 80 لکه 80 لکه 80 لکه دا 1 کروړ سله پاسه 1 کروړ چې په دې ویزا باندې تاسو ورکوئ چې په دې باندې تاسو پاکستان کې ځان له کار روزګار بزنس نشئ شروع کولی چې ځان له 100 روپۍ ګټئ ماښام ښکلي چې کوم دی جو کور ته ځئ او مور او خویندو مو بابیګانو مو تودې روټۍ دله پخ کړي ګرمې هغه وخورئ ډک شئ تش شئ اوده شئ پاسئ او دننه شئ بهر شئ ما په خبرو خفه کېږئ مو او دلته چې کوم دی که نه پاکستان کې چې کوم دی جو غربت شته دی زه منمه غربت دی تا ویلي ما ویلي د یو بل ته کندې کنل دي د یو بل نه جیلسي ده حسد دی بغض دی کینه ده یو بل مړ کول دي او د یو بل په خوشحالۍ باندې خفګان کول دي پوه شولئ هغه شی چې کوم دی چې هغه دلته هم دی زموږ پاکستانیان چې کوم دی که نه هغې چې هر ځای کې چې خپله خوی کوي خوره او دغه جیلسي او دا داسې دا څوک چې دلته نوي راشي که نو دوی به د بیا داسې ګوري داسې به ته ګوري چې لکه سوځي چې دا ولې رالو او دوی خو انګلیش والا به راځي چې چا له انګلیش نه به راځي جو داسې بل شان به لګیا یو ځان به داسې کوي چې لکه زه پاس اسمان یم ته خو ځمکه یې داسې چلونه به درسره کوي زما سره شوي دي زه دروغ نه یم زه به هغه خبره کوم چې کوم زما سره شوي زه به هغه خبره کوم زه به چېرې هم دروغ ونه یم الله به زه جواب ورکومه پوه شولئ نو زه درته یم چې په قلاره کښېنئ هلته کې پوه شولې د خپل مور پلار پیسې مه بربادوئ دونه پیسې د چا سره کم ځای غریبوالی دی په پاکستان کې غربت دی او څوک په مور به دله یا کالۍ خرڅوي یا به د ښځې نه کالۍ خرڅوي یا به قرضدار کې یا به د واده شوي خور نه قرضدار کې هغه به پریشانه کوي په ټنشن کې به یي تاسو خو له خو چېرته به کله چې خور واده شي چېرته په جایداد کې خو مو هغې جز له حصه ورنه کړه
چېرته د هغې عجز تپوس خو مو نه کړو چې د یو د کیلې دانه والا یا د یو د ام دانه والا یا چېرته د مالټې دانه والا یو لاړ شي د خور تپوس وکړئ په دروازه کې به له ورکړي چې یا خور راغلی یمه او ستا تپوس له بس ته مې ولیدې ستا مخ مې ولید او بس دا واله ولاړه شه دننه زه اړو درځم ده که نه چې تنګه راباندې نه شي یا خاوند راباندې تنګ نه شي یا دا نور خلک راباندې تنګ نه شي نسکمه د چیو او ګوټو نسکمه کور به وسکمه پوه شولې په دغه کې خو تاسو تکړه نه یئ خو چې بیا دې ملکونو ته راځئ نو هغه عاجزانه یې تنګوئ چې خور خو مې داسې ده او خور خو مې داسې ده او خور خو مې مالداره ځای کې واده شوې ده که مالداره ځای کې واده شوې ده خو ته چې ولې د پروټو هغه دانه ویسې چې هغه د هغې دپاره پاس اسماني چې رور مې رالو سترګې یې اوچتې شي په پردي کور کې خو په دې چل کې نه دا خبرې تاسو ته مه کوئ دا خبرې تاسو ته مه کوئ تاسو ته خو دغه خبرې کوئ چې دلته راځئ او قرضدیتونه وغواړئ او بیا چې د هغه عاجزه قرضدي وغواړئ ټایم یې پوره شي جو بیا یې بېعزته کوئ په خپل مال حال باندې نو مه کوئ دا شی پوه شولئ په دغه پیسو پاکستان کې خپل ځان بزنس وکړئ او ښکلې ماښام به کور ته ځئ له 20 روپۍ به وړئ ښه به خوشحاله یئ او دلته کې هېڅ نشته دی دلته هېڅ نشته دی بغیر د ټینشنه دلته چې کوم دی تنهایي د تنهایي او تنهایي چې کوم ده که نه هغه به دې د دننه به دې خوري ختموي به دې سوچونه به کوې قسم قسم سوچونه به درله راځي انسان به درسره نه وي چې خبرې درسره څوک وکړي او څه ورته به وي سر ګرېدو ته به نه وزګارېږي په یوه منډه به په یوه منډه به هلئ اپاینټمنټونه ټایم ټیبل به درسره داسې پروت چې په پلان کې ورځ په دې ټایم به دلته ځمه پلان کې ورځ په دې ټایم به دلته ځمه په پلان کې ورځ په دې ټایم به دلته ځمه هلئ او بیا ماته خو ډېره ګرانه ده ځکه چې زه خو تاسو نه مختلفه یمه تاسو نه مختلفه یمه ماته خو ډېره ګرانه ده خو ډېره خفه شمه ډېره خفه شمه بس څه وکړمه څوک اورېدو والا نشته دی یو حل دی دلته کې هم دا ملکونه د لرې نه ښه ښکاري موږ وایي دا خلک ښه خلک دی ښه خلک دی ښه خلک دی خو چې څوک پرې نه پوهېږي نو بس چې څوک د دیو په روټین او د دیو په دغه باندې په چال چلن باندې او د دیو په دغه باندې څه ورته وایي مړه نه پوهېږم څه ورته وایي د دیو په قانون باندې پوهېږي بیا ښه ده خو چې نه پوهېږي زما په شان نه وي بس هغه بیا نه پوهېږي پوه شولئ هلئ زرې شومه بس صفا خبره په لنډو خبره به درته وکړم زرې شومه زرې شومه دلته خلک وایي میډم جاړي میډم ولې جاړي نو جاړم به زه نه په پاکستان کې دا پنډن چې ته ما اوچت کړي یو کال به مې وکړو جو سامانونه به د دنیا د ګاډي په ډیګۍ کې پراته وو او د دنیا هر څه به رالو تازه روزانه به نه وي تازه فرش پی به راتلو ماسته به راتلو فرش روټۍ به راتله دلته خو زه دا ډبل لوټۍ راوړم دا خو څه چې کوم دی وګورئ دا ډبل لوټۍ به فرج کې پرته وي جدا څه 3 ورځې 4 ورځې دا خورم پوه شولئ یو خو ځان کمومه چې د هغې لپاره هم دا خورم خو دا کله به پخ شوي یو څه ورځې خدای خبر چې په سټور کې به یې څو ورځې شوي یو دلته به دا زه خورم دغه زموږ حل دی نو دغه حقیقت دی که خفه کېږئ که نو خفه کېږئ زما په خبرو باندې او سوځئ که نو یې تپتپارې وکئ په یخو اوبو باندې تپتپارې وکئ تپتپارې په یخو اوبو باندې چې ښکلې یخ به شئ نور خو زما سره څه حل نشته دی ځکه زه خو د باندې خفه کېږم زه یم چې خپل وطن جنت دی خپل وطن جنت دی خو چې څوک پرې پوهېږي زمونږ خلک چې کوم دی چې هغه جذباتي شي او په جذباتو کې فیصلې وکړي بیا دلته جاړي ما خو چې فیصله کړې ده زه خو پرې خوشحاله یم ځکه چې هلته خلکو وجلمه او دلته چې کوم دی تنهایي مې وجني یو حل دی لکه زما په ژوند کې څه فرق نه دی راغلی خو دغه ده چې بس خپل مرضۍ جامې جوړې واچوم د خپل مرضۍ که د شپې ګرځم که د ورځې ګرځم وګرځم خو بیا هم دلته یره ترخه ده زه غواړم چې خپل ایشین کپړې واچوم خپل ایشین کلچر وکړم دلته خوشحاله شم ځکه زموږ هغه فطرت داسې جوړ شوی دی په هغې کې زه خوشحالېږم زما سره خوند هم کوي خو بهر ته پکې نه شم تللی د یرې نه یریږم د دې زه په دې کپړو کې خو چې بهر ته وځي چې دهشتګرد خلکو ته ښکاري څه شی ښکاري دهشتګردو اورو بس دغه خبرې دي او یو بل سره یې شیر کوي که زما په خبر باندې چې د چا سوچ بدل شي په خپل خوښ پاکستان کې پاتې شي ډېره به ښه او دلته کې به د سیټ کېدو کې ډېر وخت لګي داسې نه ده ښه یو خبره مې کول ما که راځئ لیګل راشئ او چې راځئ د راتلو نه مخکې ځان ښه ښکلی انګلیش زده کوئ چې چاته محتاجه نه یئ ښه چاته ښه ښکلی انګلیش زده کوئ راشئ په لیګل طریقه باندې راشئ او پهله زه وایم که درته ویزټ لګېږي چې په ویزټ راشئ دا ملکونه وګورئ او بیا لاړ شئ دغه به درنه ډېره بدله ښایي او که نه خامخا نه قلاریږئ او دا مور پلار په عذابه وئ او دا خویندې په عذابه وئ دا ورونه په عذابه وئ او خاص کر دا پلار او مور هم په عذابوئ په قرضو کې راولئ کالي پې خرڅوئ جایدادونه پې خرڅوئ او بیا دلته راشئ ټیزونه اچوئ نو زه یم چې مه کوئ د دې چل نه قلار شئ پوه شولئ او که راځئ چې انګلیش زده کوئ په لیګل طریقه راشئ جو خبره نشته دی زه بس دا خپل کارونه به صحیح کړمه
او دا به فریج کې کېږدمه که نو څه مې راوړو د څو مې راوړو دا به درسره هم شیر کومه ښه نه ښه ځکه چې هر څه مې ختم شوي وو هلئ هلئ خدایه پیدا به داسې کړمه دغه زما فریج دی دغه زما فریج دی زه خو سامان ډېر ډېر راوړم که نه زه یم چې پرېږده پروت یې راته څه به انسان بار بار به ځي راځي بار بار څه انسان ځي راځي که نه دا ماته نه ماته زما نه ډېر نه کېږي پوه شولې ناجوړه ښځه یم دا مې انډې راوړې سهار کې دا انډې م زه خورمه که نو 2 3 4 5 6 7 8 9 جالس جالسه جا 11 جا 12 خو دا ماتې نه شي دا 3 دانې به ځان سبا وخوټ کوم چې کیسه به یې ختمه شي اوکې شوه که نو که په پاکستان کې مې د اپل جنس کالا پرېښی وی چې پلار به رالسې لتې راکړې وي چې ای د فریج نه دې هوا ټوله ویسته ګیس دې ترېنه ویسته لیوني به یې کړو دا مې ټماټر راوړو دا مې ځان له ریډ بول یې راوړې دا مې بنانا راوړو سهار کې د بنانا جوس کمه که نو دا تیلی به سنباله کمه خور نه آمدن مې نشته دی چې دا تیلی دا تیلی چې کوم دی په پاکستان کې خلک ډېر سپک ګوري هلئ وایي زه به دا د ټوکې تیلی وایي د ټوکې تیلی ښه نه دلته کې دغه د ټوکو د تیلي ډسپیشن دی دا ټول خلک دغه د ټوکو تیلی ګرځوي ښه دغه به وي افسران به وي دغه د ټوکو تیلی به ورسره یو ښه ښکلی زوړ پینټ به یې اچولی یو روان به وي زموږ نخرو ته وګورئ غربت په پاکستان کې وګورئ د لوږې نه به یې غول نه کېږي چې کوم دی چې کاټن جوړه به یې اچولي وي سرکړي پیزارونه به یې اچولي وي روان به وي ورشئ مړه څښاک به نو دا چې کوم دی جو ام مې ځان له راوړو دا چې کوم دی چې دا مې نور کیلې ځان له راوړې پوه شولئ دا مې ځان له دغه راوړو اورنج مې راوړو او دا چې کوم دی جو تاسو ما وویل سامان ډېر ډېر راوړم دا نور دغه دي ټومیټو دي دا ادرک شو او دا چې کوم دي که نو دا یې دا څه شی تاسو راته په کمنټا کې ووایئ دا چې شی دا تاسو ماته په کمنټا کې وایئ ښه ښکلي ښکلي کمنټاګان راته وکړئ که نو زه خو ستاسو دغه ګورم کمنټاګان ګورم زما مینهوالو داسې خوشحاله شوي دي په بل ویلوګ باندې وایي میډم دا خو ښکلی ویلوګ جوړ کړی دی وایي دغه شانتې جوړوئ خپل ژوند انجوای کوه نو ستاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله راته اوسئ ښه آباد راته اوسئ چا چې ښکلي ښکلي کمنټونه کړي زه خوشحالېږم تاسو ماته ښایسته کمنټ وکړئ څه به خوشحاله شمه او دا مې دغه راوړو دا کلول لوبیا پرته وه خو زه راوړمه مړې زه مې پرېږده چې فریج راته ډک پروت وي دا مې چوله راوړه دا به ځان اوس په دې کې ښه ښکلې دغه وکړم سلات ورته وایي که څه شی ورته وایي ځان له به هغه وکړم سلات خو ورته نه وایي خو کوپرې ته مې داسې زړه شوی و کوپره مې ځان له دغه یو دوه د کوپرې کنډولي مې ځان له راوړو دا دي د کوپرې کنډولي او دا چې کوم دی چې دا مې ځان له دغه راوړو دا خټکۍ مې ځان له راوړو دا مې ځان له ښکلې مساله راوړو دا ځان دا چاټ کومه که نه فروټ چاټ دا ځان له کومه جو دغه مې سامان شو نو مینهوالو او دا مې زما په خیال چې راوړو چې د دغو پونډو شو د 21 پونډو شو که د 20 پونډو شو که نه د 21 او د 20 پونډو ته تاسو دغه وکړئ زره به له ورکړئ چې پاکستانۍ سوچ وي او دغه دی دا پاکستانۍ سوچ وي او په دې باندې په پاکستان کې دونه سودا کېږي او که نه کېږي دلته ګراني ده که په پاکستان کې ګراني ده دا ماته تاسو ووایئ که نو ټول هر څه مې پوهه کوئ که نو خو نه پوهېږم ستړی یم دا په هیلۍ دي دا مې سنبالې کړي دغه مې فرض دی دا زما کچن دی زه مینهوال الله م خوشحاله کوي ښه روغ او جوړ خوشحاله آباد او صحتمند راته اوسئ پوه شوئ زه یې په لوی الله م سپارمه او تاسو ته ټولو ډېره زیاته مننه چې زما دا ویډیوګانې زما دا ویلوګې ګورئ هغه هلک مې شړلی مې دی هغه نور ځان سره نه ساتم ځکه چې هغه زه خرابولم او خراب طرف ته روان یم او خلکو رانه نفرتونه شروع کړي وو نورو زما کانټینټ دا نه دی زما کانټینټ چې کوم دی فني دی د فني خبرې کوم خنداګانې کوم د خپل سواد خبرې کوم
ښکلي خپل ډانسونه کومه پوه شولې زما دغه کانټینټ دی زما دا کانټینټ نه دی پوه شولې هغه خو داسې و چې هر وخت به یې څټلم او چوپلم او رانیولم به یې زه دا چل نه زما نه خوښېږي څښاک من یې تخته ویمه زه یې مینهوالو په لوی الله مې سپارم لویو هلې ویمه لویو خوشحاله آباد او روغ او جوړ صحتمند راته اوسئ او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ په سپیشل دعاګانو کې اوکې شو ډېره مننه بای بای